أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. سورة النمل نلسمہ پارا پا ختم دودا آخری آیات تے پکی مخی آیاتونو کی د صالح علیہ السلام او دا آغا دا قوم تذکرہ وا، دویم د لوط علیہ السلام او دا آغا دا قوم تذکرہ وا. سورت شروع کے چی منگا ویلیو ناغی مطابق خبرو شوا، دو واقعی ذکر کری پدے باندے چی دا غیب و علم دا اللہ سر دے دا بلچا سر نشتی، دا موسیٰ علیہ السلام و دا سلیمان علیہ السلام، اور دو واقعی پدے باندے چی اللہ وہی سلامتیا ورکون کے زیمہ نوح علیہ دا صالح علیہ السلام و لوط علیہ السلام و آغیل میں سلامتیا ورکڑا، او دا آغی قومونا مقابل چی وہ آغی میں تباہ کرو. وزدیاتونو کی دا مخ کے صورت کے چی سا اویلے شو داغی چی کما دعووا داغی خبر کی اختیارات دا اللہ دی، علم دا اللہ سر دے دا بلچا سر نشتی، نعمتونا دا اللہ دا طرف ندی مختلف قسم دلائل پدیبانی ذکر کی. دارنگے دیتا آغا دلائل لی چی دی پہ پاغی بانے اعتراف ہم کئی. اعتراف کلا دلائل اعترافی کلا سکوتی، ندی سکوت اختیاری پا ظاہر بانے خونشی ویلے نو پا پڑا پزڑ کے ہوئی کنا تیمنگا پا غلط بانے روانیو. واقعی چے اللہ خالق دا اسمان نو دزمکی دے، اسمان نا باران ور ان کے اللہ دے، دا زمکی نا فصلنا باغونا راویستن کے ونی بوٹی راویستن کے اللہ دے، بل سوگ نشتی. غرون دی دے خودن کے اللہ دے، بل سوگ نشتی. دا زمکی قراری والا جوڑا کرلا، پدے کے نہرونا جاری کرلی، پدے کے لاری دی، پدے کے دریابون دی، دو دریابونا پا کے منز کے پردہ دا چا کرلی، سوکشتی دی سے دا اللہ نا سوا نا آئے اللہ دے. مصیبت لری کون کے اللہ دے، بل سوگ نشتی. دانگے لار خودن کے پوچوب کے پدریاب کے اللہ دے، ہواگانے اللہ را ولی باراننا اللہ کی، اولنے پیدائش اور رستنے پیدائش دوبارہ راجوندی کول دب اللہ کی. رزق و رکون کے دا اسمان و دزمکین اللہ دیں، کو سوک داسی ہوئی چی سوک شتی نظر آپ پدیبہ دلیل پیش کی. آخر کی خبر پدیبہ نے کی لا یعلمو قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، اللہ نے سوا چی سمر دی پا غیب بائیں نہ پوئی گی، غیب بانے پویدن کے یوازی اللہ دے. دنور خلق و علمونا آغا پدیبانی بن شوی دی، آغا ختم شوی دی، آغا بے درک شوی دی، چاہ سر پدی بانے علم نشتی. دا غیب و علم یوازی دا اللہ سر دے. آئے تذکرہ کی قل الحمدللہ، وآیا طول صفتنا دا الوحیت خاص اللہ دا پار دی. وسلام علی عبادی الذین اصطفیٰ، او سلام دی پا بندگانو دا اللہ بانے آچا اللہ برگزیدہ کرلی، اللہ ورہ کرلی چون کرلی.
څوک دی پیغمبران. نو حمد چې چرته یې ثنا صفت د الوهیت نه به د الله دپاره وي. او سلام اصطلاح دا عام طور باندې دا بیینو د پیغمبرانو دپاره وي. پیغمبر تذکره وشي پیغمبر علیه السلام، موسی علیه السلام، عیسی علیه السلام، ابراهیم علیه السلام، نو دا به د چا سره وی علیه السلام؟ د پیغمبر سره. نو الحمدلله ټول صفتونه د الوهیت خاص الله د پاره دي، دا الله په قبضه اختیار کی دي. وسلام او سلام دی علی عبادی الذین اصطفى، په بندگانو د الله کسانو باندې چې الله غوړه کړلی، الله چون کړلی. الله خیر، آیا الله غوره دی اما یشرکون، یا غسج دا خلقو د الله سره کوم شریکان کوي. نو چې کله دا وې مقابله راشي دا الله او دغه مخلوق چې خلقو د الله سره شریکان کړلی، وته الله غوره دی کدا غوره دی، نو دې په خپل باندې وایي چې او الله غوره دی. اما خلق السماوات والارض، اے آغا څوک چې هغه پیدا کړي دي اسمان نو ځمکه. وانزل لکم من السماء ماء، او راورولي ستاسو دپاره د اسمان نه اوبه، د اسمان نه څه اوبه راورولي، لږې اوبه راورولي. فانبتنا به حدائق ذات بهجه، نو الله وایي موږ راخېجولي په دې اوبو په ذریعې باندې باغونه ګڼ تازهګۍ والا. ذات بهجه تازهګۍ والا دي، باغونه دي، باغونه تازهګۍ والا. ما کان لکم ان تنبتوا شجرها، نشته ستاسو په وسدس کې، نشته ستاسو په قبضه اختیار کې، ستاسو په قدرت کې ان تنبتوا شجرها چې راوباسي تاسو ونې د دې ونې راویستون کې، بوټي راویستون کې یوازې الله دی. که څوک وایي دا ما کړلي، ته وکړه دا سچی کړلی الله کړلی، مخکې نه دا خبر را روانه ده. الہ مع الله، آیا دا الله سره بل څوک الہ شته چې هغه داسې کار نه وکړي؟ اسمانونه پیدا کی، ځمکې پیدا کی، اسمان نه اوبه وورئ، د ځمکې نه باغونه راوخېږي، څوک شته نه. بل هم قوم یعدلون، بلکې دا خلک دي داسې قوم، بلکې دی داسې قوم دی یعدلون چې د حد نه راوړي. دا داسې خلک دی چې دا الله سره نور برابرای. یعدلون دا الله نه اوړي، دا الله سره نور برابرای. امن جعل الارض قرارا، اے هغه څوک چې ګرځولې د ځمکه قراري والا. وجعل خلالها انهارا، او ګرځولې په منځ د دې کې نهرونه. وجعل لها رواسي، او ګرځولې د دې لپاره درانه درانه غرونه. وجعل بین البحرین حاجزا، او ګرځولې په منځ د دوو دریابونو کې پرده. یو طرف ته دا صفتونو والا دی الله، بل طرف ته تاسو ځان له څوک نیولي، نو څوک غوره دي؟ الہ مع الله، آیا د الله سره بل څوک الہ شته چې هغه داسې کار وکړي؟ ځمکه پیدا کړي، نو په دې ځمکه کې نهرونه جوړ کړي، نو په دې باندې درانه درانه غرونه کېدي، او په منځ د دوه دریابونو کې پرده ولګوي، څوک شته نه. بل اکثرهم لا یعلمون، بلکې اکثر دې خلکو نه پوهېږي نه. اما یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض، اے هغه څوک یجیب المضطر چې قبلی د مضطر د پریشان حاله دعا قبلی، اذا دعاه کله چې وغواړي د هغه نه، کله چې هغه ته آواز وکړي. مضطر دی، مجبور دی، مشکلاتو کې گیر شوی دی، نو هغه آواز کوي، نو چاته کوي؟ الله ته کوي. ویکشف السوء، لري کوي الله بدۍ لره، تکلیف لره، مصیبت لره. ویجعلکم خلفاء الارض، او ګرځي الله تاسو
آباد پس مکه کې یو بل پسې، اول یو بیا بل شو بیا بل شو، روان دي خبره. که د نیکه په لحاظ سره واخلې نو اول نیکو، بیا د هغه زوی شو، بیا د هغه نوسی شو، بیا د هغه کړوسی شو، دغه ورو روان دي. نو په ځمکه کې آباد اول آدم علیه السلام، نور پسې زامن رالو، نور پسې د زامنو زامن رالو. هغه مخکینی لاړو، آدم علیه السلام لاړ، نور پسې زامن لاړو، نور پسې نوسی لاړو، نور پسې کړوسی لاړو. داسې خبر را روانه ده. وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، ګرځي الله تاسو یو بل پسې راتلونکي په ځمکه کې، یا خلیفګان په ځمکه کې، د ځمکې مالکان. نن یو مالک دی، بل چې ګوري بیا بل مالکی د دغه ځمکې. نو پلار نشته نو زوی بی، زوی ولاړ شي نو نوسی بی. الہ مع الله، آیا د الله سره بل څوک الہ شته چې هغه داسې کار نه وکړي؟ هغه د مجبوره دعا واوري، د مجبوره دعا قبول کړي. مستر دی، مشکلاتو کې گیر دی، قبلې د مستر نه، د مجبوره نه. قلیلا ما تذکرون، ډېر کم دی چې تاسو کم پن اخلئ. اما یهدیکم فی ظلمات البر والبحر، ای هغه څوک دی هغه چې لار ښیي تاسو ته فی ظلمات البر، په تیارو د وچوبې کې، والبحر او د دریاب. ومن یرسل الریاح، او څوک دی هغه چې رالیږي هواګانې، بشرا بین یدی رحمتي، زیر ورکوونکي مخکې د باران رحمت نه. څوک دی؟ الله دی. ای هغه څوک چې داسې کارونه کوي، څوک؟ هغه الله چې په تیارو د وچوبې کې، د دریاب کې تاسو ته لار ښیي. او هغه الله یرسل الریاح بشرا، چې رالیږي هواګانې، زیر ورکوونکي مخکې د باران رحمت نه. الہ مع الله، آیا د الله سره نور الہ شته چې هغه داسې کارونه وکړي؟ څوک شته نه. تعالی الله عما یشرکون، چت الله دا هغه څه چې د خلکو سره کوم شریکان جوړوي. اما یبدأ الخلق ثم یعیده، څوک دی هغه چې هغه اول پیدایش وکړي بیا به دوباره هم کوي. وما یرزقکم من السماء، او څوک دی چې رزق درکوي تاسو له د اسمان نه او د ځمکې نه. الہ مع الله، آیا د الله سره بل څوک الہ شته چې هغه داسې کارونه وکړي؟ هغه اول پیدایش هم کولی شي، دویم ورپسې را پورته کول هم کولی شي. څوک تاسو له رزق درکولی شي د اسمان نه او د ځمکې نه؟ څوک شته نه. هغه یو الله دی بس. د خلکو ځانه نور نیولي، د الله نه سوای نیولي. نو ته وایه که تاسو وایه چې شتي، قل هاتوا برهانکم، ته وایه راوړئ دلیل خپل دلیل راوړئ په دې باندې چې بل څوک الہ شته، بل مشکل کشا شته، بل فریادرس شته، بل داسې کارونه کوونکی شته، بل داسې ذمہوار شته چې هغه په غیب باندې پوهېږي، داسې ذمہوار شته چې هغه د اسمان او ځمکې را ټینګ کړلي. څوک دی؟ څوک شته نه. که څوک وایي چې هغه شته، نو ته هاتوا برهانکم، راوړئ دلایل خپل دلیل راوړئ. ان کنتم صادقین، کې تاسو رښتونی، که تاسو رښتونی په خپله خبره کې چې د الله سره شریک دی، تاسو وایئ د الله نازولی دی. که تاسو وایئ دا شته، نو راوړئ دلیل راوړئ که نه، کوم ځای کې دي؟ نو آخر کې هېڅوک نشتی، دغه یو ذات دی چې هغه الہ دی، هغه مشکل کشا دی، هغه فریادرس دی، هغه عالم الغیب دی. نو آخر کې وایي قل لا یعلم من فی السماوات والارض، ورته ووایه نه پوهېږي هغه څوک چې په اسمانونو کې دي یا په ځمکه کې دي. په څه باندې نه پوهېږي؟ الغیب، په غیب باندې، په غیب باندې نه پوهېږي. الا الله، ما سوا د الله نه. لا یعلم من فی السماوات والارض، نه پوهېږي هغه څوک چې په اسمانونو کې دي ځمکه کې، په غیب باندې ما سوا د الله نه. وما یشعرون ایان یبعثون، او دا خلک چې چاته وایي چې
چې او دیم په غیب باندې پوهیږي، دیم پکې مشکل کشا دی، د دم نظر رسی، دیم حاضر او ناظر دی. الله وی وما یشعرون، هغې خو شعور هم نه لري، ایان یبعثون، چې کله به را پورته کولی کېږي. مطلب دا چې هغې خو ځان له په هغې باندې مصیبت راغلی، مرګ پرې راغلی، مړه شوي دي. چې مړ شو نو بیا ترې څه تمه کوې؟ د مړي نه تمه کوي. دا به کې لګیایي بعضې وایي چې مړ شي نو دی ښه کار کولی شي. بیا په ژوندانۍ کار نه شو کولی، ځان یې ځای ته نه شو رسولی، کېناستی پاسېدی نه شو. او چې کله مړ شو نو هغې نه وروسته بیا وایي کولی شي. او نه چې کله مړ شو نو هغې کې هغه وخت کې فی الحال مر په وخت کې ډېر کارونه داسې وو چې هغه له ژوندو وکړو. دی چې کله مړ شو لاس او خپې اخوا دېخوا پاتې شو، نو لاس او خپې ول هغې برابر کړو، سیده یې کړه وړه. بعضې وخت کې داسې دا کټې ګوتې وله دواړه یو ځای وتړي، ولې هغه کله کله بیا جدا کېږي، نو هغه دواړه یو ځای وتړي چې دا ورانې نه شي. لاسونه والا سیده کی، سترګې والا پټې کی، او خوله والا وتړي، جامې والا وتړي، خوله یې وازه نه شي. دا کارونه والا چا کړي وو؟ او ته چې ویسه کولی شو نو دا به ځان له په خپله کړي وو که نه؟ بیا ورپسې چل کوي. زموږ عام د مسلمانانو طریقې کار دا دی چې مړ شو دغه کار نه وکړي، بیا ورپسې غسل ورکولی. نو غسل ولا بل ورکوي، جامې ته بل وباسي، کله جامې نه وځي، وایي جامې نه ورکوي. پته نشي څنګه به نه ورکوي، ځان به پورې کلکې نیولي وي، چل به کوي. نو خلک وایي جامې نه ورکوي. او نو کله چې وخت تیر شي نو د بدن کړک شي، نو بیا هغه که څوک جامې وباسي نو جامې ته نه ایستې کېږي. شرعي طریقه بیا دغه ده چې دا جامې ولا بیا سرې کا، قینچي کا، او زی نه که نه نو دا ولا سرې کا، قینچي کته چې دا لمن ولا دلته کې سرې کې دغسې ګریوان ولا ګریوان ته ورسې، یا دا طرف نه لاندې کوم چې دا کولاو ځای دی د دې نه ولا هغه ځای پورې ګریوانه پورې دا سرې کي، نو ټوټه روغ وځي. که د لمن د لاندې نه شروع کې نو دا لمن خو ټوله هغه روغه ده که نه، نو دا ټوله بېکاره شي، نو دا به غټه ټوټه وځي، هسې هم بېکاره دي ټول، بیا خو اغوستی کېږي نه، لیکن د بل څه په کار بیا هم نه راځي چې هغه ځینې شروع کړي. دې نه د کوم چې دا سکوختی غونده کېدی دغې کې دقې نه شروع کړي، هغه ځای پورې ګریوانه پورې ورسوي، نو دغه طرف د ما وباسي. اول دګې لستوڼې دي، لاسونه، نو لاسونه لستوڼې ولې سرې کي دا ولا، نو دغې طریقې باندې بیا جامې وځي. شریعت دغه ویلي. دا د خلک مشهور کې هغه پلان کې چې جامې نه ورکولې، ډېر خاص دغه وخه شهید شوی و، چل شوی و، پلان کې چل شوی و، ډینګې چل شوی و، لږې خلک خبرې کوي جامې نه ورکولې. نو جامې چې نه ورکوي نو دغه طریقې باندې به ما ته خو بل شی نه دی معلوم. شریعت خو دغه وایي جامې ویسته نه کېږي. چې کله خبره داسې چې کله سړی مړ شي نو د هغې دپاره طریقه کار دای چې لاسونه ولا راغونډ کي، بیا ولا اوږده کېږي، خپې ولا هم راغونډې کي، بیا ولا اوږدې کېږي د مړ نه وروستو. دی بیا د لاسونه خپې دا ځي راځي، او چې کله دقسې پاتې شو لږ وخت کې
نو بس بیا دا کړک شي، بیا دا سیده کږیږي نه بیا. او شرعي طریقه دا ده چې څنګه سړی مړ شو فوراً ولا غسل ورکوي. زمون خلک څه کوي، سړی مړلی ماښام، جنازه به سبا ماسپښین مازه نه وروسته وي، نو غسل به له کله ورکوو؟ سبا ماسپښین 10 بجې، سبا 10 بجې به له غسل ورکوو. ښه ماسپښین نه مخکې چې ماسپښین مانځه ته تیار شي، ځکه ماسپښین نه وروسته جنازه ده، نو 10 بجې به غسل وکړي. اگر 10 بجې غسل وکړي دا په ناپاکه دی ولې کېنولی په سملولی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم زر تر زره یې ځای ته ورسوئ، شپې سړی مړ شو زر تر زره ورسوه، دی ښودی دی ایثار کړی دی. اگر نو غسل خو له ورکړه که نه. شرعي مسله بیا دا ده چې کله یو سړی مري مخکې ورته سورت یاسین لولی سر ته نږدې ناست سړی سورت یاسین وایي، تلاوت کوي، نور تلاوت کوي کولی شي. او چې کله ساعت ووته نو بس تلاوت بند، طرز بیا نه کوي. بیا به د غسل خبره شروع شي، غسل ورکړی شو د هغې نه وروسته دی لږ وخت کې کور کې پروت دی، بیا څوک تلاوت کوي نو کولی شي. نو دی به سهاره پورې دغسې پروت وي، نو سهاره پورې چې دغسې پروت وي نو مسله جوړېږي ورانېږي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایل چې کله یو سړی مړ شو، سهار کې مړ شو، نو دی غرمه په خپل قبر کې تیره کی، او کله که دی ماسپښین نه وروسته مړ شو نو دی شپه په خپل قبر کې تیروي. زمونږ خلک هغه خو نه مونږ خبرې هغه د مړو هغه خبرې هم په دغه شي دي، ډول ډال دي بګي. نه خلک به لګي او دا نه جنازه به کو پلان کې ځای به کو چې غټه جمع جوړه شي. د چا چې قسمت پکې هغه ته راورسي چې کله شریعت باندې سړی عمل کوي، څنګه چې خبر ورسېد خلک به رواني، او چې کله غم وشو خپل کار وکړي مړه دا جنازه به چېرته کېږي ډېر وخت به پکې، بیا به راځو چېرته ګورو کو راتلو را به شو که نه خپل کار وکړي. نو وخت چې ته دومره مقرر کړې نو خبره ورانه شي. بیا خلک راځي وی لاس پورته کو لاس پکته کو بیا روان شي، بیا ځي جنازې بیا نه راځي. نو الله رب العزت هغې خلکو باره کې وایي چې دغه مړه شوي دي، نو هغه خو لاس خپې ولا تا برابر کړلي، سترګې ولا تا تړل وې، سترګې ولا تا بندې کړ وې، خوله ولا تا تړل وه، بیا جامې ته تا ویستلې وې، غسل ولا تا ورکړی او کپن ورته تا غوستولی او بیا د کور نه قبرستانه پورې تا وړی و، قبر کې تا کته کړی و، هلته کې تا سملولی و، سیده کړی دی و، برابر کړی دی و، او بیا ته یې راختل وې او تختې دې پې ایښودې وې او خاورې دې پې واچولې و، را روان شوې ته یې کور ته رالي. اوس به دی کولی شي. او سړی و چې تا روانو نو ګنګل تومله شوی و، جمع و سخ، نو واورې شوی باران نشي نو ګنګل تومله شوی، په ده پسې سپي راغله، چې سپي پسې راغلو نو دی په ګټه باندې حمله کوي، نو ګټه هلته کې ګنګل نیوله. پخوا دور کې ګنګل به هم کلک مضبوط ګنګل و، نو هغه جدا کېده نه. نو هغه وی سړی وی سپي را پرېښودي دي او ګټې یې تړل دي. نو هلته کې هغه سړی خو ته وتړه، یو یې تړه نو اوس څنګه دغه کې ته اوس دی هلته کې قبر کې ښخ کو ویې تړو باندې کو اوس را مدد شه، هغه تا به کورا پرېښودی و که نه، هله به دې ورته را مدد شه. نو الله رب العزت وایي وما یشعرون ایان یبعثون، او دې خلکو ته پته نه لګي چې کله به را پورته کولی کېږي، بل ادارک علمهم فی الاخره، بلکې بې درکه شوی دی بند شوی دی علم د دې
دا آخرت په باره کې بل هم فی شک منها بلکې دا خلق دی په شک د قیامت نه بل هم منها عامون بلکې دا خلق دی د قیامت نه ړانده قل الحمد لله وتوا ټول صفتونه د خدای توب د الوهیت خاص الله د پاره دی وسلام علی عباده الذین اصطفى او سلام دی په بندگانو د الله هغه کسان چې الله غوړه کړلی الله خیر نما یشرکون الله غوړه دی یا هغه چې داخله د الله سره کوم شریکان کوي اما خلق السماوات والارض آیا هغه سوچ هغه پیدا کړی اسمان نو زمکا وانزل لكم من السماء ماء ور ولساد پار اسمان نو بو فامبتنا به حدائق ذات باجان راخي جولي موږ دې پزري باندې باغونه تازګي والا ما كان لكم ان تنبتوا شجرها نشاساس په اختیار کې چراوخي جوړي تاسو ونی ده اي الههم الله آیا الله سره بل سو الاشته دا سجدا سکار نو کی بل هم قوم یادون بلکې دادا سي خل دي چې الله نه اوري دادا سي خل دي چې الله سره نور برابر ای امن جعل الارض قرارا آیا هغه سو چې ګرځولې داس مګه قراری والا وجعل خلالها انهارا او ګرځولې په مېز د دې کې نهرونه وجعل لها رواسي او ګرځولې د لپاره درانه غرونا وجعل بين الحاجز بحرين حاجز او ګرځولې په مېز د دو درابونو کې پردا الہم الله اید الله سره نور بل سو الاشته چې دا سکارو کې بل اکثرهم لا يعلمون بلکې اکثر دي خلقونه پويږي نه اما يجيب المضطر اذا دعا یا غسو چې قبلې د بدحاله مجبوره مستر اذا دعا کله چې وغواړي د الله نه आवाज کوي الله ته یکشف السوال لري کې الله تکلیف مصیبت ويجعلكم خلفاء الارض الله ګرځي تاسو خلیفګان پزما کې آباد پزما کې یو بل پسې روان پزما کې الہم الله اذا الله نس دا الله سره بل سو الاشتي قليلا ما تذكرون ډېر کم دی چې تاسو کم په نخلي اما يهديكم في ظلمات البر اي هغه څوک چې هغه لار خي تاسو ته رواني تاسو په تیرو د وچو بیګه د دریاب کې یوم يرسل الرياح هغه څوک چې ورای را لګي هواګانې بشم بین یاد رحمت زیر اور کون کې مخکې د باران رحمتنا اي الہم الله اید الله سره بل سو الاشتي تعال الله ما يشركون چته الله دا اصل چې داخله کو سره کم شریک جوړای اما يبدأ الخلق ثم يعيده آیا هغه سو چې هغه اول پیدا کول کوي ثم يعيده بیا به دوباره کوي او ما يرزق من السماء والارض هغه سو چې رزق کې تاسو اسمان او د رزق نه د ازمکه نه اي الہم الله اید الله سره بل سو الاشتي ټول جواب دادې نشتی هغه یو الله دی بس قل هاتوا برهانكم وتواروا دلیل خپل ان کنتم صادقین کې تاسو رښتونی قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله وتوارا نه پويږي هغه سوچ پاس مانو کې دی پسما کې دی په غیب باندې ما سوا د الله نه وما يشعرون ايانا يبعثون د خلق ته پته نه لګي چې کله به دی را پورته کولای کیږي بل دارک علمهم في الاخره بلکې به درک شوی د علم د دې په بار د اخرت کې بل هم فی شک منها بلکې داخله دی په شک کې داغینا بل هم منها امون بلکې داخله دی داغین نړاندو الله رب عزت مولا قرآن و سنت باندې عمل کول توفیق راکړي اللهم صل على سيدنا محمد